یو ملګری تپوس کړی هغه وی ماته فضول سوچونه ډیر زیات راځي ګنده خیالات ذهن ته ډیر زیات راځي او هر وخت مې په دماغ او ذهن باندې یو بوج وي چې ویل درته نشم داسې بوج وي پی خوب به نه راځي د کېږم ګنده خیالات هغه ذهن ته راځي خوب دې نشم کولی که راپاسم بیا مې ټول هډوکي خوږېږي ځکه د انسان هغه انسان ذهن چې دمه نه وي نو هغه ټول بدن هغه بې سکونه وي بې چینه وي هغه انسان ذهن سکون کې نه وي ټول بدن بیا بې سکونه شي او یو څیز ولا خوند نه ورکوي بیا نو چاته چې فضول خیالات ورځي دا هم د څو وجو نه کیدی شي اول له ټولو نه غټه وجه هغه معده وي معده د انسان معده چې کله خراب شي د معدې د وجې ګیس جوړیږي یا د معدې تیزابیت زیات شي نو د هغې په وجه باندې انسان تیزابیت یا ګیس هغه سر ته خیږي او سر ته چې وخیږي د انسان هغه هر قسم خیالات د انسان ذهن ته بیا راځي دا انسان ذهن په خپل کنټرول کې نه بیا د خولې نسخه بدبو خیږي ورسره دغه رنګې خولې ته تروي اوبه راځي ورته دغه رنګې معده سوځي دغه رنګ ګیس مسله راشي هغې سره دیزي کې سینه کې بالکل سټکې کېږي لکه څه ته کسه پکې څوک استنې وهي یا څه کېږي پکې د سړکې پکې کېږي اکثر په دیزي باندې زیات تربوج وي ورسره او دغه رنګې د انسان د خپو تلي ورسره هم بې انتها سوځي د لاس تلي ورسره هم سوځي د بعضې خلکو لاسونو تلي هغه بیا خوله شروع کړي لاسونو تلي خوله کوي نو که چېرې داسې مسله کې څوک ګیري او خیالاتو ته ورځي او دا د معدې مسلې د معدې دپاره ته هم علاج خیم او که چېرې دا د معدې مسله نه وي نو دا بیا د جناتو اثرات بدن کې وي چې کله انسان باندې شیطاني جنات اثر وشي هغې سره هم انسان ته غلط خیالات راځي مونځ ته زړه نه کېږي ذکر اذکار ته زړه نه کېږي تلاوت ته زړه نه کېږي چې کله مونځ ته ودرېږي پیله صف کې د انسان زړه تنګېږي چې روز وتختم دغه رنګې هغه قرآن ته زړه نه کېږي چېرته نیک مجلس وي هلته کې د انسان نشي تللی هلته کې تنګېږي چېرته چې مړي ویني هغه ځای کې د انسان هغه ګبراهټ په نورم زیاتېږي او هغې سره نورم یېرېږي ورسره دغه انسان ته وهم ولګي هر ټایم لاسونه وینځي هر وخت باتروم ته ځي راځي باتروم کې یو ګنټه تېروي لمبا باندې یو ګنټه تېروي نو د په څه باندې هغه بیا دا ګمان نه راځي زما بدن پاک شو یا مطلب زه صفا شم یا زما اودس شو یا ونه شو یا ما لاسونه ومینځل ما لاسونه پاک شو دا ګمان نه دی بار لاسونه وینځي یا دلته څوک لاس میلو کې نو فورا لاسونه وینځي د دپاره منډې وهي که چېرې داسې مسله کې هم څوک ګیر وي دغه عمل ورته خیم دا وکړي دا عمل ما بې انتها زیات ښودلی دی او بې انتها زیات ازموده عمل دی عمل څه دی 4 بوتله اوبه به راواخلي 1.5 لیټرې او دا به وخوټ کړي چې خو خوټ کېږي ورسره 4 لاچیان واچوه دا هم وخوټ کوه سوري 9 لاچیان ورسره واچوه 4 بوتله اوبه 9 لاچیان دا به وخوټ کړي چې وخوټ کېږي په دې باندې 21 کرته سوره فاتحه ووایه 21 کرته سوره انشراح علم نشرح لك صدرك دا سورت ووایه 21 کرته انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر دا سورت په 21 کرته ووایه او په دې باندې دا دم که د اوبه په دم که دغه اوبه ورځ کې 1 بوتل اوبه څښه دا کم از کم 21 بوتله پوره کا 21 بوتله یا 21 ورځې پورې دا عمل وکړه انشاءالله العزیز ستا بدن کې که دغه معدې مسله وي او که د جناتو اثر ستا بدن باندې شوي نو مکمل به ستا مسله ختمېږي که ورسره آیت الکرسي ویلی شي بیا نور نو علی نور دی بیا ډېره بهتر ده انشاءالله چې فایده به زر میلو شي بعضې ملګري زما نمبر غواړي زما نمبر یوټیوب چینل کې شته مفتی فیصل 034 چاته څه مسله مختصر وایس کوي هر ملګري ته به جواب ضرور میلاویږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو